بسم الله الرحمن الرحيم فصل ينبغي أن يعلم أن كل قياس لا بد له من صورة ومادة أما الصورة فهو الهيئة الحاصلة من ترتيب المقدمات ووضع بعضها عند بعض. نننی درس د مرقات زمونږ او ستاسې مشتمل دی په یوې خبرې باندې، او هغه یوه خبره دا تقسیم د قیاس په اعتبار د مادې سره خمسته اقسام لره. تقسیم د قیاس په اعتبار د مادې سره خمسته اقسام لره. تاسې به اولا خارج کې ځان پوی کوئ، بیا به په کتاب باندې په اسانه باندې پوه شئ. تاسو چې یو سیز جوړوئ نو لابودی د دو سیزونو نه، یو د هغه سیز نه لابودی ده د کم شي نه چې جوړی، او دویم لابودی ده د هغه شکل د دې سیز نه، ځکه خاص شکل به ورته ورکوي. نو کلم چې تاسو یو سیز جوړوئ نو په دې کې دو سیزونه ضروري شو. یو هغه سیز چې د کم سیز نه ته جوړی، او دویم د هغې هغه خاص شکل. نو د کم سیز نه چې جوړی هغې ته ویلی کېږي ماده د دې سیز، او په کم شکل باندې چې جوړی نو دې ته ویلی کېږي صورت د دې سیز. مثلا کولال دی هغه ګړی جوړی، نو د څه شي نه جوړی؟ د خټې نه. نو دا خټه د دې ګړي دپاره ماده شوه، او د ګړي خاص شکل دی که نه، په هغې باندې جوړی، نو هغه خاص شکل ته ویلی کېږي صورت. نو دا خټه د ګړي دپاره ماده شوه، او د هغې چې کوم خاص شکل دی هغه صورت شي. یعنې هر یو شی چې ته جوړی نو په هغې کې لابودي وي د دو سیزونو نه، یو د مادې نه او دویم د صورت نه. په محسوساتو کې زه تاسې ته مثال درکم. په محسوساتو کې کله داسې وي چې دا ماده د دو سیزونو هم یوه وي او شکل یې هم یو وي. دو سیزونه دي، ماده یې هم یوه وي او صورت یې هم یو وي. مثلا دا پیاله ده، د دې ماده د شیشه، د شیشې نه جوړه ده، شیشه یې ماده شوه، او دی دا خاص شکل چې کم دی په کم شکل چې جوړه ده دی صورت شو. اوس دا پیاله د دې ماده هم څه شی ده؟ شیشه ده، او دی څه دی؟ صورت. نو اوس دا دواړه سیزونه چې دي د دواړو ماده هم یوه ده شیشه، او صورت هم یو دی، شکل یو دی. نو ماده هم یوه شوه او صورت هم یو شو. کله داسې وي چې د دو سیزونو ماده یوه وي خو صورت بدلی، لکه مثلا دا دوه پیالې روانه، اوس د دې ماده خو یوه ده، دواړه د شیشې نه جوړې دي، خو صورت بدل دی. دا په یو صورت جوړه شوې او دا په بل صورت باندې. او کله داسې وي چې صورت هم بدل دی او ماده هم بدله ده. مثلا دا پیاله دی، د دې ماده څه ده؟ شیشه. دا ګیلاس دی، د دې ماده څه شی دی؟ سټیل. ماده هم بدله او صورت هم څه شی دی؟ بدل. د دې ځانته صورت دی او د دې ځانته صورت. او کله خو څه وي؟ صورت یو وي، څه شی وي؟ صورت یو وي خو ماده بدلی. لکه مثلا همدغه پیاله ده، د دې ماده د شیشه، تا په همدې شکل او صورت کې بله پیاله جوړه کړه، خو د لرګي نه دې جوړه کړه، نو صورت خو به یو شي، همدا شان به یې جوړه کړي، خو ماده به یې څه بدلی. د دې ماده شیشه ده او د هغې ماده به څه لرګی وي. په خبره ورسېدی. کله د دو سیزونو ماده هم یوه وي او صورت هم یو وي.
کله ماده یو وي صورت بدلی، او کله مادم بدلی او صورتم بدلی، او کله خو صورت یې وي خو صرف ماده بدلی. نو چې ماده بدل شي نوم هم بدلی، او چې صورت بدل شي نوم ورسره څه کېږي؟ بدلیږي. اوس ګوره چې صورت بدل شي، ماده یوه ده، صرف صورت بدل دی. نو چې صورت بدل دی نوم هم بدل دی. دې ته موږ څه وایو؟ غټه پیاله. او دې ته ورکوټې، نوم هم بدل که. دغه شان چې صورت بدل شي نو د صورت په بدلیدو سره هم څه کېږي؟ نوم بدلیږي. ماده د یوې صورت دی بدل شي. اوس مثلا شیشه ده، که په دې صورت کې دی، په دې شکل کې څیز دی ترنه جوړ کړو نو نوم یې پیاله ده. او که په دې شکل کې دی د شیشې نه جوړ که، صورت یې بدل شه، نو وي به د شیشې خو ورته ویل کېږي به ګیلاس. نو په صورت د مادې سره او په صورت د په بدلیدلو د مادې سره نوم بدلیږي او په بدلیدلو د صورت سره هم څه کېږي؟ نوم بدلیږي. دا خو ما تاسې ته مثال پیش کړ په محسوساتو کې. اوس به کلام ته راشو. په کلام کې هم ماده وي او هم صورتي. مثلا زه وایم جاء زیدون، کلام دی. اوس دا کلام چې ما جوړ که نو د څه نه مې جوړ که؟ د جاء او د زیدون نه. نو دا جاء او زیدون زما د دې کلام ماده شوه. زه کوم دې نه جوړ شه. او دا چې جاء مې اول ولګو بیا مې ورپسې زیدون ولګو، په دې خاص شکل دې ته د کلام صورت ویلی کېږي. نو اوس په دې صورت باندې چې اول مې جاء لګولې بیا مې زیدون لګولې، دا صورت د دې کلام چې وي نو دې ته ویل کېږي جمله فعلیه. لکه جاء فعل دی او زیدون فاعل دی. اوس ماده عمده جاء او زیدون دی، خو د کلام صورت بدلومه، شکل بدلومه. اول زیدون لګوم بیا جاء لګوم، داسې وایم زیدون جاء. چې صورت بدل شو نوم هم بدل شو. مخکې نوم جمله فعلیه، اوس به نومي جمله اسمیه. نو اوس راځئ دا قیاس چې موږ او تاسې ذکر که، د حجت درې اقسام یو پکې قیاس. نو دا قیاس هم د قبیلې د کلام نه دی که نه. نو چې د قبیلې د کلام نه دی نو کلام مادم غواړي او صورت هم غواړي. نو د قیاس هم یو ماده ده او بلې صورت دی. د قیاس صورت هغه و چې کم تاسې مخکې ذکر که اشکال اربعه، هغه د قیاس څه شی دی؟ صورت. اشکال اربعه دا د قیاس څه شی دی؟ صورت. یو خاص هیئت دی که نه. په شکل اول کې مونږ حد اوسط په صغرا کې محمول کو، په کبرا کې موضوع کو، او بیا په شکل ثانی کې دواړو کې موضوع کو. صورت شکل بدل شکن. او په شکل ثالث کې په دواړو کې څه کو؟ محمول کو. او په شکل رابع کې بیا بدلو، بیا څه شی کو؟ په صغرا کې حد اوسط موضوع کو، په کبرا کې محمول کو. نو هغه د قیاس څه شی دی؟ صورت. اشکال اربعه. ماده د قیاس څه شی ده؟ نو قیاس د څه نه جوړي؟ د مقدمونه. نو دا مقدمې چې کومې دي د کومو نه چې قیاس جوړ دی، دې مقدمو ته ویل کېږي ماده د قیاس. زما په دې تقریر بې نظیر باندې ورسېدی. د قیاس یو صورت دی او بلې ماده ده. صورت یې څه شی دی؟ هغه اشکال اربعه. ماده یې څه شی ده؟ د کومو مقدمو نه چې جوړ دی همدا مقدمې څه شی دي؟ ماده د قیاس. نو تاسې ته به څه ووایي؟ تقسیم د قیاس به درته وکړي په اعتبار د مادې سره. نو ماده د قیاس خو مو پېژنده چې هغه مقدمې دي. نو د دغه مقدمو چې ماده د قیاس ده، د دې په اعتبار سره به قیاس درته تقسیم کی
خمسه اقسام لرا. اوس راځي کتاب ته ګورئ. فصل ينبغي مناسبه ده ان يعلم دا چې معلومه کړلی شي ان كل قياس چې هر قياس لرا لابد له لابدي د دې قياس لرا من صورت د صورت نه و ماده نه او د مادینا. قياس لرا لابدي د صورت نه او د مادینا. اما صورت هر چې صورت د قياس دی فهو الهيئه الحاصله اغه هيئت چې حاصل وي من ترتیب المقدمات د ترتیب د مقدمونا ووضع بعضها عند بعض او د وضع کولو د بعضی مقدمو د بعضی نور سره. اغه خاص هيئت چې حاصل وي د ترتیب د مقدماتونه دي ته ویل کېږي صورت د قیاس. چې ما تاسو ته وویل حد اوسط چې کله مونږ په صغرا کې څه شي کو محمول کو کبرا کې موضوع کو نو دی شکل ته بیا مونږ څه شی وایو شکل اول دی اولی. او بیا چې حد اوسط په دواړو کې څه شي کو موضوع کو نو بیا نوم بدل شي څه شي شي شکل ثانی ځکه چې صورت بدل شي شکل بدل شي. وقد عرفت الاشكال الاربعه المنتجه په تحقیق سره تا پیژندلی دي اشکال اربعه منتجه چې نتیجه ورکوي. وعلمت شرائطها في الانتاج او تا پیژندلی دي شرائط د اشکال اربعه في الانتاج په نتیجه ورکولو کې. مخکې درته ذکر کړه کنه شکل اول چې نتیجه ورکوي نو شرط ورته څه شی ایجاب د صغرا او کلیت د کبرا. نو دا خو صورت د قیاس. بقي امر الماده باقی پاتې شو امر د ماده پاتې شو. والقدماء قدماء مناطق چې دي متقدمین حتی الشیخ الرئیس تر دې پورې چې شیخ رئیس. تاسې به ویلي په ایساغوجي کې چې کله په منطقو کې شیخ ذکر شي نو مراد ترې څوک ابو علي ابن سینا. مقدمین قدما مناطقه تر دې چې ابو علي سینا کانو ودوی اشد اهتماما زیات اهمیت ورکونکی فی تفصیل مواد الاقیسه په تفصیل د مادو د قیاسونو کې و توضیحها او په توضیح د مادو. متقدمین چې کم مناطق وو هغې به ډېر اهتمام کو د تفصیل د مادو په مادو د قیاس کې به تفصیل کو. و اکثر اعتناء ای کانو اکثر اعتناء دا اکثر عطب دی په اشد باندې. و متقدمین زیاد توجه ورکون کی عن البحث بحث لرا فی بسطها په تفصیل د مادو د قیاس و تنقیحها او په تنقیح تهذیب صفایی د مادو. او دا ولی وذالک او دا لأن معرفت هذا زک معرفت د مادو اتم مفایدتن زیاد پورا دی په اعتبار د فائدې سره. و اشمل عائدتن او زیات عام دی زیات شامل دی عائدتن په اعتبار د نفع سره. د چا د پاره لطالبی صناعت د پاره د طالبانو د دې فن چې منطق دی. نو بحث د مادي چې دی معرفت د مادي دا زیاته فایده ورکوي طالبانو ته. لکن المتأخرین لکن متأخرین مناطق چې دي قد طولوا الکلام په تحقیق سره اوږد کړی دی کلام فی بیان صورت الاقیسه په بیان د صورت د قیاسونو کې. متأخرینو مناطقو
چې اوږد کلام کړی نو هغې په بیان د صورت د قیاسونو کې وبسطو فیها غایت البسط او تفصیل کړی دی په دې صورت د قیاس کې غایت البسط په انتهایی تفصیل سره سیم فی اقیسة الشرطیات المتصلة والمنفصلة بیا خاص کر قیاسونه د شرطیاتو کاغه د متصلی وي او که د منفصلی وي د دې په صورت کې زیات تفصیل کړی متاخرینو مع قلت جدوى هذه المباحث سره د قلت د فیدې د دغه مباحثو د دې مباحثو فیدې ډېرې کمې دي ورفضو امر المادة او ترکړی دی متاخرینو امر د مادي او بحث د مادي متاخرینو بالکل ترکړی وقت سرو او اختصار کړي فی بیانها په بیان د مادو علی بیان حدود صناعات الخمس په بیان د تعریفونو د صناعات خمسه اوس به درته ووایي چې قیاس په اعتبار د مادو سره 15 قسمه دی دی 15 قسمونو ته څه ویل کېږي صناعات خمسه نو متأخرینو علماو صرف اور نه صرف د دې صناعاتو خمسو تعریفونه کړي په دې اکتفا کړي صرف تعریفونه ذکر کړي نور تفصیل پکې نه دی کړی مصنف علیه الرحمت فرمایي ولا ادري زه نه پوهېږم ایو امر دعاهم الی ذالک چې کوم یو څیز دوی دعوت کړي دي الی ذالک دې ته چې امر د مادې تر کړی دی صرف اختصار په څه باندې کړی په تعریفونو د صناعت خمسه و ایو باعث او کم یو سبب اغراهم آماده کړي دي د متاخرین هنالک دیتا زه نه پوهېږم چې کم سبب دی چې دوی دیتا آماده کړي دي چې صرف د صناعت خمسه په تعریفونو باندې اکتفا کړي ده او باقي تفصیل پکې نه دی کړی ولا بد للفتن لابودی دا د ذهین انسان د پاره فتن ذهین اللبیب عقلمند لابودی دا د وخيار عقلمند د پاره ان يهتم فی هذه المباحث دا چې اهتمام کی په دې مباحثو الجلیلة الشان چې د لوی شان والا دي الباهرة البرهان او د ظاهر دلیل والا دي سو کی دا فتن او لبیب غایت الاهتمام انتهایی توجه ورکی پوشوی امر د مادی تصور کی انتهایی توجه ورکی ويطلب ذلك المطلب العظيم والمقصد الفخيم من كتب القدماء المهرة والزبر الأقدمين السهرة ويطلب او طلب کی ذلك المطلب العظيم دغم مطلوب لوی والمقصد الفخيم او مقصود لوی فخیم هم عظیم طلب کی دا مطلوب لوی او مقصود لوی د چانه طلب کی من کتب القدماء المهارتی د کتابونو د قدماء او ماهرینونا مهارا دا جمع د ماهر ده وزبور الاقدمین او طلبی کی د کتابونو د متقدمینونا کم کتابونه السحرة سحر جمع د ساحر ده معنی د اثر کون کی داغه کتابونو د متقدمینونا چې اثر کون کی پکار دا د چې او خيار او عقلمن انسان دغه امر او بحث د مادي دا د اغینه سکی طلب کی باغی کی وګوري فعليك لازم دی پتا باندې ايها الولد العزيز اے بچیا معززه ان تسمع نصيحتي دا چې ووري نصيحت زما ولا تنسى وصيت یو هیر نه کې وصیت زما وانما القي عليك بشکا ز پیش کوم عليك تا تنبزن صحیحا مما د هغه نه يتعلق بهذه الصناعات چې تعلق نسی تر دې صناعات خمسو پورې
متوکلا په داسې حال کې چې زه توکل کوونکی یم علی کافی المهمات په کافی د مهمو مسلو چې مهمو مسلو ته کافی دی څوک دی باری تعالی فاستمع واورا ان القياس قياس باعتبار الماده په اعتبار د ماده سره ينقسم تقسیمی الى اقسام خمسه ولرا ويقال لها الصناعات الخمسه ویلیکي دی لره صناعات خمسه دي ته صناعات خمسه وي احدها البرهاني یو پاغه کې قياس برهاني دی والثاني دویم الجدلي قياس جدلي دی والثالث خطابي دریم په کیسه شی دی قياس خطابي والرابع الشعري او دریم څه شی دی شعري دی والخامس الصفصتي او پنځم څه وي قياس صفصتي سنا سپوشوي نو خلاصہ دا عبارت د مصنف علیه الرحمت دا و چې د ګیله وکړه د متأخرینو نه چې متأخرینو کلام وګد کړی دی په بیان د صورت د قیاسونو کې سره د دې چې د دې فایده کمه ده او هر شي بحث د مادي دی د هغې فایده زیاته ده نو هغې ترک کړی نو په کار وایي دا و چې نه وی ترک کړی خو تاسې ته ویلې طالبانو چې ګورې تاسې داسې کارونه کوي تاسې ترک نه کوي څه چلو کوي دا طلب کوي د قدماو د کتابونو نه په پوه شوئ د قدماو کتابونه ورپسې وګورئ او بحث د مادې نه ځان واقف کړئ او ځان خبر کړئ دا به ډېر پیدامند دی په مسله پوهېږئ نو منیر وایي زه د مرقات نه تنګ یم او مصنف علیه رحمت را باندې د قدماو کتابونه ګوري زه د مرقات نه تنګ یم چې دا به کله ختمیږي چې زر ختم شي په پوه شوئ